السلام علیکم قدرمن اردوونکو د اواز د ریډیو پاکستان په خبر دی زه ستاسو قربه احمد فراز او پروګرام زموږ چې کوم هنداره ده په هنداره کې مونږ زموږ میلمه دی عباسین خان چې د هندارې یو زوړ انکر پرسن دی تجزینه‌ګار هم دی پروډوسر هم دی په سوشل میډیا چې کوم دی انفلوئنسر هم دی دا موجود کوم صورتحال زموږ د انډیا او د پاکستان جاری دی په دې باندې به د هغې نه رایې مخلو د هغې تجزیه به مورو پروګرام کې خپل درون خوږ مېلمه ته هرکلی وایي عباسي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام احمد فراز صاحب ډېره مننه کوم چې نن په دغه اهمه موضوع باندې خپل نظر د سره شریکوم او تاسو چینل هم ډېره زیاته مننه کوم چې وخت په وخت باندې خلکو ته اهم خبر رسوي او اهم معلومات رسوي. یو تاسو مې دا کولو چې کوم د ازیرخ د صورتحال د پاکستان او انډیا ترمنځ جوړ شوی دی نو په دې سلسله کې بین الاقوامي چې کوم سفارتي کوششونه دي یا څونه زموږ برادر ملکونه دي د دای کردار څه د پاکستان سلسله کې یا د انډیا باره کې په دې وخت کې موږ ګورو یقینا حالات چې کوم دی هغه انتهایی نازک په دې اړه باندې دي چې تېره شپه بھارت بغیر اعلانیه توګه باندې د شپې په چوپیا کې د بزدلانه یو حمله کړې ده په دغه کې سیویلین ټارګټ شوي دي. یقینا دغه خبره ټولې نړۍ ته ښکاره ده، ټول سلامتي کونسل ته ښکاره ده د اشانتي چې کوم هغه ملکونه چې څوک پاور لري څوک چې په قوت کې دي هغې ته دغه خبره ښکاره ده چې سیویلین ایریاز په دې کې ټارګټ شوي دي چې په دې کې کم سے کم شپږ کسان یا د اشانتي دغه تعداد ښودلی کېږي چې دغه پکې شهیدان کړای شوي دي. نو یقینا دا خبره لکه د نور خلکو ته ښکاره ده او د قومي سلامتي کمیټې غونډه هم په دغه حوالې سره غونډه راوښتلی شوې ده. خو د قطر لخوا چې کوم دی په دغه کې د ثالثۍ د پیشکش چې کومه دی هغه خواهش ظاهر کړی دی، خو د دې نه علاوه نورو چې کوم غټ ملکونه دي هغې په دغه اړه باندې لا فعل خاموشه دي او خاموشي اختیار کړې ده. نو یقینا دا د دې خطې دپاره ښه خبره نه ده، ځکه چې دا شانتې دوه غټ ملکونه د یو بل سره ایټمي پاورز ملکونه د یو بل سره د جنګ په شکل کې یو بل ته مخامخ کېږي. نو یقینا دا د دواړو ملکونو خصوصا د دې خطې د جنوبي ایشیا د خطې دپاره ډېره د خطرې سبب ګرځېدی شي. پاکستان په تمام صورتحال کې حمله نه ده کړې شي، ای خپل دفاع کړې ده او په دې سلسله کې د قومي سلامتي کمیټې یو اجلاس رابللی شو او په هغې کې چې کوم دی یو ډېر واضح فیصلې وشي او د وفاقي کابینې نه د هغې منظوري هم واخیستل شوه. په دې باره کې چې کوم فیصلې شوي هغې کې تاسو خپل نظر څه دی؟ داسې چې نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوې ده چې پکې اهمو امور باندې او څومره دغه امور دغه اهم دي چې نن چې کومه واقعه لکه تېره شپه کومه مخې ته راغلې ده نو په دغه حوالې سره د غاښماتې خلماتې جواب ورکولو دپاره قومي سلامتي کمیټۍ پاک فوج ته اختیارات ورکړي دي چې تاسو د وخت د ځای تعین په خپله کولی شي او د اشانتې دشمن ته خپله جواب ورکولی شي. نو یقینا دا ډېره زیاته اهمه فیصله ده او په دې نه علاوه په دغې غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړی شوې ده چې پاکستان د بهارتي 15 جهازونه او د اشانتې د دغې ډرون چلونکي چې کوم دي هغه راغورځولي دي. نو یقینا په دغې کمیټۍ کې دا خبرې مخې ته راغلي دي چې پاکستان به ارومرو خپل دشمن ته خلماتې غاښماتې جواب ورکوي، ځکه چې کله دشمن پیل کړی دی نو پاکستان همیشه د خپل ملک د خپل عوامو مؤثر دفاع کړې ده او همیشه د دې نتیجې د پاکستان په حق کې راغلي دي. ډېره مننه عباسي صاحب. په بین الاقوامي نړۍ کې د امریکي طرف نه د ډونالډ ټرمپ بیان، د چاینا طرف نه بیان، د ترکیې طرف نه بیان، دغه شان د 902 ممالک دي یا انټرنیشنل میډیا ده، د هغې په دې کې څه نظر دی؟ داسې ده چې ډېره اهمه پوښتنه دې وکړه. ټرمپ هم بېګا چې کوم دی هغه
په دغه حوالې سره ویلي دي چې دا یو شیمفul یو شرمناک حرکت دی چې کوم بیګا شوی دی چې کوم دوه غټ ملکونه د مینی ډیکیډز نه بلکې د سلو کالو نه د یو بل سره نږدې خو ګاونډ ملک دی او بل دا دی چې د یو بل سره د تاوتریخوالي په شکل کې حریفان دي. نو په دغه اړه د ټرمپ بیان هم واضحه دی او نورو ملکونو هم چې کوم دی د دغه حملې غندنه کړې ده. بیا کوم خبره وکړو د دوست ګاونډي ملک د چین هغې د بھارتي حملې سخته غندنه کړې ده. د چیني خارجه دفتر ترجمان لین جین په بیجینګ کې په یو بیان کې دا خبره په ډاګه کړې ده چې پاکستان خلاف د بھارتي فوجیانو کاروایي چې کومه ده هغې موږ سخته غندنه کوو. نو دغه شانتې موجوده صورتحال کوم دی هغه انتهایي نازک دی، انتهایي خطرناک دی. ترجمان په دغه اړه باندې ویلي چې پاکستان او بھارت دواړه ګاونډي ملکونه دي، دوی له پکار دي چې د یو بل سره د صبر او برداشت نه کار واخلي او دغه شانتي واقع دغه د خطې دپاره انتهایي خطرناک دي. نو د دغه شانتي واقع راتلل جوړېدل دا د دغه خطې دپاره سازګار نه دي او دواړو ملکونو له د صبر او تحمل نه کار اخیستل پکار دی او دغه چې کومه شخړه ده دغه کومه کشاله راپورته کړې شوې ده دا دې په امنناکه توګه د خبرو اترو په لارې حل کړي. اواسین صاحب ګل یو سروې راغلی ده چې هغې په پاکستان کې کړې ده او کې 93% کسانو دا ویلي چې موږ خپل جمهوري حکومت سره او خپل پاک فوج سره څنګ په څنګ ولاړ یو. نو آیا دا د پاکستان معیشت دپاره، د پاکستان اتفاق اتحاد دپاره، د پاک آرمي د مورال دپاره څونه اهمیت لري دا سروې جي؟ ګوره جي، یو خو تاسو که وګورئ د سروې نه په دې بل طرف باندې موږ وګورو صدر مملکت آصف علي زرداري او دا شانتې وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شهباز شریف د بھارت له اړخه په پاکستان کې په ښارونو باندې د مزایلو معاملو هم غندنه کړې ده او دا شانتي دغه حمله چې کوم دی د نړیوالو قانونو یا د قوانینو کلهم خلاف ورزي ګرځولې ده. نو یقینا دا هم چې کوم دی یو اهم پیغام دی بھارت ته چې د پاکستان اعلی حکام دي که پاک فوج دي هغه د وخت په یو پیج باندې دي او د دې سره سره که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د بھارت د جایریت خلاف چې کوم دي هغه جلسې جلوسونه هم راوتي دي او که د سوشل میډیا لارې موږ وګورو او یا په حجرو بیټکو کې موږ وګورو نو د بھارت د دغې جایریت یې غندنه کړې ده او بیا د پاک فوج سره د خپل حکومت سره د اوږه په اوږه ودرېدو عزم اظهار یې کړی دی. نو یقینا بهادر قومونه دا شانتې د بهادرو فوجونو ملاتړ کوي. نو دغه شانتې چې کله قوم او فوج او سرکار په یو پیج باندې نو بیا دشمن دغې پاکې خاورې ته کله هم په ناوړه سترګو نشي کتلی. ډېر مننه ستاسو زموږ ته پروګرام ته راتګ باندې ستاسو چې کوم خیالات اظهار وکړو دا یو په اخیري پروګرام ختمولو کې تاسو پیغام ورکول غواړئ پاکستاني عوام ته جي؟ زما پیغام خو همدغه دی چې د دښمن ناپاکې هڅې به پاک فوج زموږ ځوانان او د دې قوم وګړي کله هم کامیابېدو ته پرې نه دي. وجه دا ده چې دا وطن ستا وطن دی، دا وطن زما دی، دا زما پهچان دی او څوک هم چې د دې وطن سره مینه کوي نو یقینا هغه به د خپل وطن دفاع دپاره د خپل سرونو قرباني ورکوي او داسې خلک چا چې د وطن دفاع کې د خپلو سرونو قرباني ورکړې ده او همیشه د قربانۍ دپاره سینه نیغه نیولې ده نو دا خلکو همیشه د تاریخ په پاڼو کې ځان له ځای پیدا کړی دی. نو زه بیا غږ خو نه کوم ځکه چې دا وطن زما هم دی، دا ستا هم دی، دا زما د ټولو اورېدونکو هم دی او د کتونکو هم دی. نو دا خلک د خپل وطن دفاع ښه پېژني نو یقینا د خپل فوج سره د خپل حکومت سره به همیشه اوږه په اوږه ولاړي او د ملک دفاع به تر اخري ساه پورې کوو. ډېر مننه ټول کتونکو ته اورېدونکو ته. اخیری پیغام پاکستان زنده باد، پاکستان آرمی زنده باد او پاکستانی عوام زنده باد.